او دې خبرم غور و فکر کول پکار دي که څوک ناست وي او داسې څوک آواز اوچتولی شي د ټایلټ پیپر او د پیمپر چې کومې فیکټریانې دي په هغې کې چې د خدای پاک د نومونو د آیاتونو او د خدای پاک د کلام پاک د آیاتونو چې کومه بې حرمتي را روانه ده تاسو په رب باندې یقین وکئ چې دا ملکونه کله هم ترقي ونه کي چې د ما او د ستا ټایلټ پیپر د کاغذ نه جوړیږي او هغه کاغذونه تاسو لاړ شئ مالکانو لا یا څوک د ټایلټ پیپر په کارخانه کې کار کوي یا څوک د پیمپر په کارخانه کې کار کوي د هغې مزدورانو نه د هغې مشرانو نه پوښتنه وکئ چې کم کاغذونه دلته راوړلی کېږي په هغې کاغذونو کې کم کاغذونه پراته وي کلام پاک قرآن کریم هم پکې پروت وي سپارې هم پکې پرتې وي اخبارونه پکې پراته وي مختلف قسمه متبرک کلمات والا تمام کے تمام کاغذات پکې پراته دي او بیا وروستو داسې څیز ترې نه پیدا کېږي چې دواړه په ګندګۍ کې استعمالیږي که ټایلټ پیپر دی د غټو ګندګۍ کې استعمالیږي او که پیمپر دی د ماشومانو په ګندګۍ کې استعمالیږي او دا جوړ شوي د الله تبارک وتعالی د کلام پاک د کاغذونو نه جوړ شوي دي او دا زه نه وایم تاسو خپله ریسرچ وکئ چې څوک عهدیدار دي او زه خو دا فتوا عرض کول غواړم چې چا ته پته ده کم مالک ته پته ده او کم مالک د فیکټرۍ دا کاغذونه را جمع کوي او دته دا پته ده او دی را جمع کوي دا کس د ایمان نه فارغ دی او چې څوک په فیکټرۍ کې کار کوي او څوک په دغې دا علم دی ورته چې موږ د دغې کاغذاتو نه موږ ټایلټ پیپر جوړو دا کسان هم د ایمان نه فارغ دي دا څه وړې خبرې نه دي د دغې ټولو خبرو روکتام کول پکار دي او چې څوک به دغه په پوسټر باندې د الله پاک د نامو بې حرمتي کوي دوی هم په خپل ایمان باندې ضرور ویریږي الله کریم خالق کائنات زمونږ ستاسو د دین صحیح زده کړه نصیب فرمایي او الله کریم زمونږ په دغې پاک دین باندې صحیح عمل کولو توفیق زمونږ نصیب فرمایي هر چا کې کمزوري شته هر څوک ګناهګار دی هر چا کې کمی زیاتې شته خو دا بعضې ګناهونه او دا بعضې بېادبیانې او بې حرمتیانې دا د الله تبارک وتعالی د قهر او د گرفت سبب جوړیږي الله زمونږ د خپل قهر نه او د عذاب نه په حفظ و امان کې وساتلی کي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین